الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. حافظ ابن حجر چې د بلوغ المرام مصنف ته نو هغه په خپل کتاب په ابتدا کې یو مقدمه ذکر کړي او دا مقدمه د معرفت او د دې ذکر نه ذکر ضروري ده چې وروسته په دې کتاب کې دا خپل څه خبرې دي او اصطلاحات دي چې پای سره پوي شي او دا مقدمه نه زده شوی نو وروسته په دې کتاب باندې به سره پويږي نه او هغه په اسانه لهجه باندې مونږ یو صرف لفظي ترجمه کوو هغه اصطلاحات زده کوي کله الفاظ به زده شي او کوي زده نشي خو هغه مقصد چې کله زده شي نو وروسته کتاب کې به ان شاء الله تعالی غسانی به وروسته کتاب الطهاره شروع کیږي. مصنف وی الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي علی نعمه الظاهره په نعمتونو د الله باندې چې ښکار دي کار ډیر ش نعمتونه الله رب العالمین په باندې کړی دي خسته صحت را کړی خسته جبا خلو سترګي پوز غوګونه د ټول را کړی دي خسته شکل دا ظاهری نعمتونه دي والباطنه او پټ نعمتونه د الله رب العالمین هغه ډیر شری معرفت خپل راته نصیب کړی دی د الله او د رسول سره محبت موږ ته نصیب کړی دی دا هغه پټ نعمتونه دي قدیما مخکنی او حدیثا او نوی مخکنی نعمتونه دي او نوی نعمتونه وخت په وخت باندې الله باندې کوي والصلاه والسلام علی نبیه او درود او سلام دی په نبی دغه باندې او رسوله او پر رسول دغه باندې نبی او رسول دي کې فرق شاو کنهشتره دا سره علمي خبر واوري کې زده شو جو خطا کني دا لازم نه چې هټه کې سړی ځکه نبی او رسول کې چا فرق کړی دی او چا کې فرق نه دی کړی څو چې فرق کوي لکه مشهور قول په کې داري چې رسول هغه ته ویل کېږي چې دغه سره نوې شریعت ور سره نوې شریعت کې چې نوې شریعت الله ور کړی د مخکې نبی نه بدلوي دې ته رسول ویل کېږي او نبی عام دی ک نوې شریعت ور سره او که د مخکې نبی نه وتا شریعت پاتې شوی کړه شریعت باندې عمل کوي او که نوې شریعت نو هر رسول نبی دی خو هر نبی رسول نه دی نو درود او سلام دی په نبی دا غبان رسول الله غبان محمدین چې محمد دی صلی الله علیه وسلم و اتابدار دا غبان او صحبه او په ملګرو دا غبان الذين هغه ملګری ساغي تلیو فی نصرت دین مدد دین دا کې سیرن حسیسا په مزل تیز سره تیز مزل کړي د الله د دین لپاره دغه صحابه کرام وانا اتباعهم او پتابدارو دا غوی باندې الذين هغه تابعدار علمهم چې په میراث کې حاصل کړي د علم د صحابه او مرادنا تابعین او تبع تابعین دي ورعلفه الانبیاء وعلماء ورثه نور کوم علما دي دام په دې فضیلت کې داخل انبیاء وارثان دي اکرم بهم وارثا دمندي بهم دوی لر وارثن په داسې حال کې چې میراث لون کړي او موروثن او میراث ته وړلې شي که میراث لون کړي نو هغه بهترین خلک او له چا وړلې شوی هغه بهترین خلک نه دار چې صحابه کرام اوچت خلک دي چې دیو د دینه میراث راوړلې چا دې راوړلې روسته خلکو تابعین تبع تابعین علماء دام خلک دي صحابه خلک دي ام هر چې پس دي خطبه نه دي فهذا مختصر دا یو مختصر کتاب دی ابن حجروی دا زما کتاب مختصر کتاب دی یش مشتمل علی اصول الادله اصول د دلایل باندې الحدیثیه چې د حدیث سره تعلق ساتي د حدیث په دلایل باندې مشتمل دی او دا دلایل د چا د پاره دي للاحکام الشرعیه د پاره د حکمونو شرعیو شریع احکام دغه د پاره دلایل ذکر کی او دا ضروری خبره ذکر دا چې د هر یو حکم د پاره دلیل شرعي ضروری دی چې هر یو سره دی پوي په دی باندې دا څنګه دړندو کاته څنګه چې بعضی فقهای کوي وای دا مسله سره یجو دلیل ملیل نه او دا مسله سره لایز نه دلیل به نه یره څنګه دلیل څه کار دی وای دلیل فقهاو کار دی مونږ ولې مونږ مسلمانان یو مونږ د خپل نبی تابعدار یو هو مالک له دلر تحریرا بالغا په لیکلو پوره سره به کړی د سره پاره لیسیر ما يحفظه د لپاره چې وګرځي هغه څوک دی کتاب لره بین اقرانه په مابین د ملګرو خپل یغنو چته اشاره دي ته چې دا کتاب چا یاد کو نو دا به د خپل همزور د خپل ملګرو په مابین کې ډیر اوچتي ولې د هرې مسلې دلیل به ته معلومي خپل هغه څنګه را د سیده دلیل سره پلانې دلیل الکه چې دوه چاټي یا دوه چاټونه زیاتی دا په جاسد سره په وقودن جاسد سره ګندکی او کنه ګندکی یا رجنه ګندکی دلیل سره پلانې حدیث ته دا ټول دلایل به ذکر کنه
به الطالب المبتدئ بحاصل کی پدې سره هغه طالب العلم المبتدئ چې ابتدا کوونکی دی اشاره دي ته چې ګوردار طالب علمانو ابتدایي کتاب دی ورخه دا بنوي بعضی ملګری اشاره چې ته ډېر مشکل دی نه لکه سره به زده کوي دا طالب العلم چې مبتدین هغه په مدد حاصلې ولا یستغنی عنه الراغب المنتهی او بے پروا بنې د دینه الراغب هغه مینه کوونکې په علم کې المنتهی چې هغه انتها ته رسیدونکې دی مانه کم علما چې فارغ شوي دي یا کم طالب علمان چې هغه اخرت رسیدلی غړ کتابونه وي هغه ته هم نشي بے پروا کېدل ځکه بلوغ المرام د کتاب ابن حجر لیکل دي چې هر سړی دې ته محتاج دی هر سړی وته غټ دغه سره پراتی دا کتاب پروت دی نو معنا لاولنې طالب العلم شروع کوي په سبقونو کې نو هغه د فارم پیدا پدې کې او کم سړی چې هغه فارغ شوی دی یا فارغېدو ته نږدې نو هغه هم ته ګوره بے پروا نه دی چې کتاب دی وقد بينت عاقب كل حديث او یقینا ما بیان کړی رسد هر یو حدیث نه دا اوس خپل طریقه ذکر کوي وای ما بیان کړی رسد هر یو حدیث نه من اخرجه هغه څو چې راایستل دا حدیث معنا ذکر کړی دی من الائمه د امامانو نه لاراده نصح الامه د پار د اراده کولو د خیرخواهی د امت چې په دې سره زما د امت خیرخواهی مقصود دی چې د هر امام داغه چې کوم د حدیث نقل کړي دا نوم ذکر کړي چې دا حدیث پلاني امام نقل کړي دا حدیث پلاني کتاب کې نقل کړي شوی دی نو وس داغه طریقه زما مقصود اصل کې غدا جملې وشي دا د کول پکار دي نو فل مراد بالسبعه ابن حجر په دې کتاب کې کله رسي وي حدیث په نقل کې کنه اخر کې وای رواه السبعه دا حدیث وو نقل کړي دی نو د وو نه څه مراد دی زما دا د کول ضروری چې روس تاسو په دې کتاب کې اشکال نه مشکل لته نه د ابن حجر وای چې کله زویه مچ رواه السبعان زما څوک دی احمد امام احمد ابن حنبل ولی امام بخاری دی و مسلم امام مسلم ابن ماجه ترمذی نسائی شپږ اصحاح تواله شو کنه یو پکې مسند امام احمد نو و کتاب شو کنه نو کله چې مصنف چې رواه السبع دینه به مرادی صحاح 6 سره د حدیث امام احمد هم نقل کړي امام احمد بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه دا به مرادی خان ګوره دا تاسو په کومه چې رواه السبع نو مراد دی تاسو به څه وایي امام احمد او صحیح 6 امام احمد او صحیح 6 د مراد دي وبالسته او کله به د سیم چې رواه 6 شپږ ته لیکي نه او 7 ته لیکي نو کله به زویما چې رواه 6 دا حدیث شپږ محدثینو نقل کړي نو شپږونه به زما مراد شو کی من عدا احمد هغه څوک چې ما سیوا د امام احمد ندي نو ګوره مخکې څو صحیح 6 کنه یو امام احمد کنه نو چې امام احمد کړ کنه شپږ څو مراد صحیح 6 مراد شو کنه بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی کله به ابن حجر د سی وی یو حدیث بارک رواه الخمسه نو دی وی وبالخمسه او مراد به زما په 5 سره 5 15 ته نو چې زویم چې رواه الخمسه دا حدیث 15 نقل کړي نو مراد به 15 د سور کی من عدل بخاری و مسلمن هغه څوک چې بخاری او مسلم ندي نو مخکې و کتابونه وکنه امام احمد بخاری ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه چې وس کله 500 ما نو څو به کټ کوم بخاری کټ کوم مراد یې څو شو ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه او مسند امام احمد سلور دا وقد اقول او کله بدسیم استلاب کله بدلم کله بدسیم چې التو احمد دا حدیث نقل کړي سلور او امام احمد نو کله به 15 ما چې 15 نو الاربعه واحمد او الخمسه یو مطلب شو سلور نقل کړي سلور مراد سنن اربعه دي ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه او ورسویم چې د امام احمد نقل کړي او کله بدسیم وبالاربعه کله به چې رواه الاربعه نو په اربعه سره به زما څوک مرادي اربعه نو مراد سلور دي کنه نو سلور مراد څوک دي من عدا الثلاثه الاول هغه محدثین ته مرادي چې د اول دریونه علاوه دي اول درې څوک احمد بخاری مسلم د دې دریونه علاوه څوک د ابو داود ابن ماجه ترمذی نسائی ان سنن اربعه مراد کله بدسیم رواه الثلاثه نو وبالثلاثه من عداهم وعد الاخير نو په دریو سبب زما مراسو کې من عداهم هغه چې ما سیوا د دین دي وعد الاخير ما سیوا د اخیر نه دي نو ثلاثه مراد مسو کې ثلاثه مراد دا من عداهم وعد الاخير هغه چې ما سیوا دي ما سیوا د اخیر دي امام احمد بخاری
او مسلم دا به ټیکټ حجی فتنه څوک من عداهم وعدل اخیر من عدا الثلاثه الاول ګره نو په ثلاثه سو مراد څوک دا احمد بخاری مسلم دا به ټیکټي او اخیره څوک نسائی دا هم ټیکټي نو څوک وای ابو داود ابن ماجه ترمذی ثلاثه نو مراد څوک ابو داود ابن ماجه ترمذی بخاری مسلم امام احمد دا هم ټیکټي نسائی به هم صحیح ټیکټي وبالمتفق علیه کر بده سے متفق علیه متفق علیه مراد څوک البخاری او مسلم بخاری مسلم چې کوم حدیث باندې اتفاق کې هغه ته لیکي متفق علیه اتفاق پکله شی ځکه ټول امت پر اتفاق کړي او دی وی وقد لا اذكر معهما غيرهما او کله به ذکر کوم د دې دواړو سره ما سوا د دوینه کله کله به یو حدیث دسی چې هغه به ټول محدثین نقل کړي خو زه به صرف په بخاری او مسلم اکتفا کوم د څه به چې متفق علیه صرف د څه بویم ولې د دې شانو چته کنه وما عدا ذلك وهغه محدثین چې ما سوا د دوینه دي د دې وو محدثین علاوه فهو مبین نو داغي بیان کړی شوی دی د دین علاوه چې نور کوم محدثین دي وو نه علاوه لکه بهقی شو طبرانی شو ابن خزیمه ابن حبان دارقطنی وغيرها نو هغه بیان کړی شي په خپل ځای کې هغه بیان کوم دارقطنی رواه ابن حبان رواه ابن خزیمه وغيرها دغه بیان التکوما وما عدا ذلك وهغه چې ما سوا د دین دي فهو مبین دای بیان کړی شوی دی وسمیته بلوغ المرام او معنومی خودلې دی کتاب ته د بلوغ المرام بلوغ المرام نه څه مراد بلوغ لري رسیدلو ته مراد نه مراد مقصود بلوغ المرام مقصود ته رسول کې مقصود ته بلوغ المرام من ادله الاحکام د دلایل د احکامونه چې د احکام او دلایل په ذکر شوی د حکمونو دلایل په ذکر کړی شوی دي الله اسال الله نسوالکم الله يجعل ما علمنا ګرځي چې موږ زده کړی دي علینا وبالن په موږ باندې وبال دا ضرر په موږ باندې نشي ويرزقنا العمل بمن نصیب کی عمل په هغه سبانه چې راضی کوي سبحانه وتعالى پاکی د الله دروچته چې الله راضی کوي اقشد موږ نصیب کی الله